خیبر پختونخوا به په راتلونکي کال کې پخپله 129 ارب روپۍ ګټي، یعنې دا به زه ګټم هدف دی. صحیح. په دې کې به کې پی آر ای پیسې ګټي او په دې کې د سټامپ ډیوټي نه او که ستا خیلي د ځمکې وغیره چې خرڅ شي د دې د فیس وغیره سټامپ ډیوټي دا څیزونه چې کوم دي دا په دغه کې صحیح شو. دا د خیبر پختونخوا 129 ارب روپو هدف دی. صحیح. خیبر پختونخوا 93% د بجټ انحصار په فیډرل ډیویزبل پول دی، یعنی وفاق چې کومې پیسې دوی له ورکوي په هغې باندې دی. صحیح. ټیک شو. د خپل آمدن 129 ارب روپۍ دی. خیبر پختونخوا دا اندازه لګولې ده چې زه به 2118 ارب روپۍ ګټم. ټیک شو. حالانکه د خپله ګټه چې کوم دغه 129 ارب روپۍ ده. هغه وایي چې په دې کې باندې به زه ګټمه او په دې کې به ما سره 157 ارب روپۍ دا به سر بلځي، یعنی دا به زمانه زیتی. د لږ تاسو ته د دې یو اندازه ښیم. خیبر پختونخوا حکومت 13 کال د کال 2024-25 چې کوم بجټ پیش کړی دی، خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دا ما 100 ارب روپۍ سرپلس، یعنی په دې کې به ما سره څومره ارب روپۍ سیوای؟ 100 ارب روپۍ پیسې وای او دا اخراجات به زما 1654 ارب وي، زه به ګټه کوم 1754 ارب. خیبر پختونخوا حکومت 400 ارب روپو نه زیات ضمنی بجټ پیش کړ، یعنی وی ویلې چې په 2024-25 کې اصل کې زما اخراجات 1654 د 2000 ارب روپو نه سیوا دي. صحیح. ټیک شلو. اوس تاسو ولګوئ چې ته کم تا ویلې چې زه سرپلس دی ما سره، مطلب ستا خو سرپلس نه و، تا خو یو قسم د خسارې بجټ پیش کړی دی، تا خو په خپل چې کومه ګټه وه د هغې نه دې هم پیسې ورړولې دي. دا د خیبر پختونخوا حکومت هغه څیز دی چې دوی په دغه کال 157 ارب روپۍ دی، یقیني وساتئ راتلونکي کال باندې به 1500 ارب روپۍ سرپلس وي. یعنې ستا په جیب کې ته ماته وایې چې زما ګټه 129 روپۍ ده او زه به خرچ کوم که خیر 2000 روپۍ، نو دا د کوم ځای په دې ته د ګټې او دغه بجټ ویلی شي؟ ستا آلرډي انحصار چې کوم دی په فیډرل ډیویزبل پول باندې دی. صحیح. نو خیبر پختونخوا حکومت سرپلس بجټ پیش کوي. بل په سرپلس کې دا راته وایي دا د IMF اصل کې یو ډیمانډ دی او دا د هغې لپاره خلکو چې د الفاظو هیر پیرو سره کوي په بجټ کې، خیبر پختونخوا حکومت هم حق هیر پیر په بجټ کې کوي. په مفته کې دوی 157 ارب روپۍ سیوا کړي. خو زه د پاکستان تحریک انصاف ته صرف زه یو سوال کوم، کیدای شي زمونږ دا کلیپ چې کوم ډېر ملګري اوري د پاکستان د، زما یو سوال دی. تاسو چې د وفاق خبره منله د 157 ارب روپو سرپلس بجټ مو ورکړ، آیا دا راته ووایي تاسو سره داسې څه واده شوې ده چې عمران خان صاحب به د جیل نه رازادو نو تاسو چې کوم د 157 ارب روپو پیش کړي؟ نه. آیا په هغه باندې به ټول کیسونه ختمیږي؟ نه. تاسو سره دا واده شوې ده چې موږ به د قبایلي علاقو دپاره تاسو له پوره فنډ درکو؟ نه. د قبایلي علاقو دپاره فنډ پوره نه ورکوي، د دوی کپتان صاحب نه ازادوي، نو بیا ته د سرپلس بجټ په کومه کاته کې ته ورکوي؟ هغه د وفاق خبره ته څه لمنې؟ زه به ستا خبره هله منم چې ته ما ته هم څه انسینټیوز راکې. نو د خیبر پختونخوا حکومت د سرپلس بجټ کې لږ دې راته دوی د ووایي چې آیا دوی له کپتان صاحب ازادوي؟ نه. فی الحال دغه د ازادېدو ما ته نه ښکاري چې داسې امکان د موجوده وفاقي حکومت د دروغ ښکاري چې نه ښکاري. نو دا راته ووایي په قبایلي علاقو کې ته د وړاندې نه د یو قسم لا د صوبي وسایل چې کوم دی هلته لګې، آیا تا لګولي دي؟ تا دغه کړي دي چې د قبایلي علاقو لپاره ما سره بجټ هلته راکړه؟ صحیح. زما په خیال باندې صوبایي حکومت ته بارګیننګ پکار دی او هغه بارګیننګ به چې زه به تعالی اعلی د IMF ډیمانډ پوره کوم او زه به تعالی سرپلس بجټ در کوم چې کله ته زما دا خبره ومنې چې ماله د قبایلي سیمو دپاره به پیسې سیوا کې، که ماله نه سیوا کې زه دله د خسارې بجټ پیش کوم، IMF پیش او ته پیش.